دا افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې یوې ښځې خپل خاوند د یار په سل ډېر بېدردۍ سره قتل کړی دی. خاوند یې څه ګناه وه چې دې ښځې داسې قدم اوچتوه او خپل یار سره تښتېده. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د تړۍ نشان ورڅخه مقه ووهئ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په داودځای کې رامخې ته شوې ده. یوه ښځه چې نوم یې بسمار هغه را پاڅېدلې ده او خپل خاوند چې نوم یې طارق دی ډېر بېدردۍ سره یې قتل کړی دی. اخر یې دا خاوند دې ښځې سره داسې څه چل کړی و چې دا ښځه د خاوند قتل ته مجبوره شوه. خاوند یې دې ښځې سره څه چل خو نه و کړی خو دې ښځې د خپل یار دپاره خپل خاوند ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. د دوی د واده 2 کاله شوي وو خو دا ښځه د خپل خاوند نه خوشحاله نه وه ځکه چې د دې په زړه کې یو هلک پروت و هغه هلک سره د دې یارانه وه خو مور او پلار ده ته په زوره واده کړی وه خو ښځې داسې واده نه منلو او خپل خاوند یې ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. ښځې په یو انټرویو کې ډېر جللې دي او وایي چې زما خاوند ډېر ښه و ما به ورسره هلته ډېر غلط تعلقات نه ساتل ما به ورسره وختي جنګونه کول ما به ورسره هر وخت یې خوله وهله خو زما خاوند به ما ته هېڅ کله هم څه نه ویلې. زما خاوند ډېر صبر جماله و زما خاوند به ډېر صبر کولو خو ما به د خاوند صبر ته نه کتل او ما به د هغه د صبر نه پیدا اخیسته او ما به خپل خاوند سره جګړې کولې. ښځې اوس ډېره جاري ووایي زما نه ډېره زیاته غلطي شوې ده چې ما خپل خاوند ډېر بېدردۍ سره قتل کړی دی. زما خاوند زما د سر تاج و خو ما ته اوس پته ولګېده چې کله زما خاوند د دې دنیا نه لاړو زه هغه یار سره اوس هم نه یم خوشحاله بیا خو به هم نه یم خوشحاله. زه د خپل خاوند قتل باندې ډېره مجبوره شوم ځکه ما خپل خاوند قتل کړو ګینې ما خو داسې قدم نه اوچتولو. زه له چا په خبرو کې راغلم او ما خپل خاوند ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو دا و د جینۍ خبرې. زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د تړۍ نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.